زدی عوام تدا خبر ډیر کوم. اے عوام ووره قرآن 13 سپاره زمون در رب کتاب دے. دا خلقو در رائے مطابق شپگ زرا شپگ سو شپگ شپیتا آیاتون دی. 12,000 احادیث دا محمد رسول اللہ موجود دی. قسم دے مولا خو پریدا. اے عوام تاسو دا اللہ پا دین مکمل ځان نه رضا کړی دی. مولا پوهیشه او دین پوهیشه نه پتا چې مرګ راشي تا نه ملائک دا تپوس نه کوي چې ستا مولا په کم دینو ورته وایي ما دینو که ستا دین کم ځای و. ته د مولا په قبله نه خلاصېږي، ته د مولا په جواب نه خلاصېږي. مولا لپاره جنت او جهنم شته که نشته؟ نو د عوامو لپاره هم جهنم شته او که نشته؟ که چېرته یو مولا پسې تلل وی بیا به الله دا عقل او دا کوپړی صرف مولا له ورکړي وو، عوامو نه به الله مازغه اخیستی وی به چې د هوښیار مولا پسې دی. عقل الله صرف مولانو له ورکړی دی، که هر سړي له جدا جدا ورکړی دی. جی ہر سڑی نے اللہ عقل جدا جدا ورکڑے دے. دا دے دلیل دے کہ ہر سڑی نے بدد دا عقل مطابق مستقل تپوس کی گئی. نو دا اللہ و قانون دا قرآن و دا حدیث دا دا مولا دا پارم دے و دا دا عوام دا پارم دے. تے چپا میلہ کے گوڑ آخ لیتا مولا بولا تو گوڑا تا خب ہوئے گا بولے گوڑے سردکار دے. تے چپا بازار کے پے آخ لیتا دے جماعت استاذ زن سر بولا تو چپا پے آخ لم خطا نشم. تے چپا وڑولا پیزار آخ لی نو تا چپا در جماعت استاذ بولا تو چپا پیزار کے خطا نشم. ته چې چینه بوره اخلي دا د جمعات امام بوره ته چورګه چینه اخلم خطا نشم. ولې د ګوړې بوجه د چینه بوجه د وړو تروړه دارنګ پیزار کې تا دومره پوهه حاصل کړې چې ځان د دوکې نه بچ کې. نو ولې تا د ګوړې په حساب کتاب ځان پوهه کړې دی او تا د دین غل نه دی پیژندلې. ته په میله کې د ګوړې غل پیژنې او په ممبر د دین غل نه پیژنې. څنګه چې د میلې خطرناک غلشتا هغه په ګوړه کې رنګ کاټه چي داسې په دین کې قسم دې داسې غلي دي چې هغه د الله د نبی پاک حدیث پریدي او تا بدعت تراکاږي. هغه لوی رب توحید پریدي او تا شرک تراکاږي چې د ګوړې غل پیژنې د دین دا غل هم پیژنې او کو دې نه پیژندو د رب مخ ته به مختورنې دې قرآن کې به در باندې د الله نبی فایار کټ کی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے رب ویلېږه جهنم ته د په شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیتونو باندې ځان ناغرضه کړو. لوی غرور کو د لوی مغرور ذات نه ځان مخې اړولی او دارنګ خپل عقل پس روانو. الله نه مې پکار داسې امتی جهنم ته ولېږه. په غرض به زموږ د نجات بیا چا سره علاج وي سلار به چې موږ به بچو نو چې نشته نن در باندې دا خبره حجت ګرځي. اوس هم تا سره ټایم شته یو توبه وباسه، دویم صحیح د قرآن د حدیث تلاش شروع کا. دا ترونه او دا گاونډ او دا رشتہ دار دا پتو په ول قسم دې کدا پکاريږي دا چې ډېر نراني دا رشتہ دار کنه او دیو ډېر غټ غیرتي دا به بلچار آواز پتا به خورې واړی. بس دین علاوه دي سره د مچې دم نشته. هغه لوی رب رضا کو دا هغه رب پر رضا کې ولګا تمام کائنات بستا شي، تمام دنیا بستا شي، تمام خلق به الله ستا تابعدار کی. خو کو ته په صحیح مانو د خپل رب تابعدار شوې. الله تعالی دې موږ صحیح د قرآن د حدیث تابعدار کی. الله دې زموږ معاشره په قرآن او حدیث باندې مزینه کی او الله دې زموږ د معاشرې نه د بدعات دا رسم او رواج لري کی.